أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، بر محمد وأهل بيت محمد الصلوات. سامعین محترم، سفر المظفر اتوشتم ریزه ده د کائناتو اغو عظیم و شخصیات و شهادات و ریزه ده ساغوی واجینا پروردگار دغه کائنات معرض وجود کی راوسته ده. عظم الله اجورنا و اجورکم بمصاب اهل البیت علیهم السلام. قرآن کریم موت و دپارا زندگی تیرولی الگو و آئیڈیل آغا قرآن کی معرفی کری دی. چاہوئی کی سر فہرست آغا عظیم شخصیات تیچ حدیث لولاک کی اغتا خطاب کی گی. لولاک لولاک لما خلقت الافلاک. آدم و حبیبہ کچیر تنوے مود کائنات معرض وجود کے نر وستو اغاد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معذرت سر زون شروع دے. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آغا د کائناتو عظیم شخصیات پیغمبر اکرم دے. کرونا دی حوالی سره موت ہوتا فرمائش کوي ولکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ. پس موت دنیا ته رستولی یو هدف یې راکړی دی. اهداف ته رسیدلې دپاره قوانین یې هغه ته معین کړي دي. او دا تاکید ډیر زیات کړی دی. که تاسو قرآن طرف ته یا روایاتو طرف ته مراجعه وکړئ ډیر زیات تاکید یې کړی دی چې تاسو دوی ته ځانونه راورسوئ.
که دوی ته مې ځانونه راورسول تاسو امن کې شوئ لکه څنګه هغه حدیث سلسله ذهب د مولا امام رضا علیه افضل الصلاة والسلام څه نشابور علاقې باندې چې کله د مولا هغه سواري تیریږي ډیر زیات رویان منتظر دي چې د مولا مبارک زبانه به څه واورو. مولا دا کلمه ولوسته کلمة لا اله الا الله حسني فمن قالها دخل حسني ومن دخل حسني آمن من عذابي. هغه کې جوی پرده واچول مخکې روان شول. لا اله الا الله کلمه ایما لا اله الا الله کلمه ایما قلعه ده چویا څه دا ولوسته هغه دغه کلی ته داخل شول. چویا څه دغه و چوک څه دغه کلی ته داخل شول هغه عذاب نه امن کې شول. خلکو هویل بس صرف انداز خو څه لګوډون دی مولا لوړو بیاي پردا او چا تکړه یو جمله بشرطها وشروطها وانا من شروطها. خو لا اله الا الله یا شرایط سره څه بیانی ولایات شرط ده چیرې چوک لا اله الا الله ویا خو څه ولایات سره نشته لا اله الا الله د څه फायदा ورکړي لکه څنګه نن سبا د داعش ته لا اله الا الله फायदा ورکړي یا غوی لا اله الا الله بیا اندور دل کې طالبان ولا لا اله الا الله څه دا خو بیګناه کسانو ذبح کولی د پاره استفاده کوي شي نور خدای ته رسیدلی د پاره لا اله الا الله په کار نه رسي. پس موت ته دی واجی نه ډیر زیات تاکید موت باندې کړي د روش وي. اهل بیت اطهار علیه السلام ته جنونه رورسوي کله تاسو دالته جنونه رورسول تاسو ژوندۍ هدف ته ورسیدوي او کچېره دالته نه ورسیدوي به زندگی هدف نه پاتې وي. اندی واجی نه موت ته بار بار درس کوي کونوا مع الصادقین ولا تقعد بعد الذکر مع القوم ظالمین. و اندی شان سره زیارت مبارک 40 کې عاشورا کې اندی خبره طرف ته اشاره کوي چې تاسو اهل بیت ته ایدوی ماهیات ته ایدوی زندگی اپنوولي کوشش وکوي. پس هدف پیغمبر و آل پیغمبر دی. خو اصل خبره ده چې زپ کور دی اول ایدوی زندگی نه ځون آگاه کوم چې دوی زندگی څنګه دی ویل کچېره ز آگاه نه یم نو بیا څنګه دوی زندگی اپناو کوم چې پیغمبر څنګه زندگی کړی دی. پیغمبر 63 ساله زندگی څه شی باندې مشتمل و څه وکړل مکه زندگی کې څه وکړل مدینه کې څه وکړل که زه خبر شو نو بیا به هغوی غوندې کې ایزان جوړولې کوشش به وکم رسیدای خو نشم لکه مولا امیر المؤمنین نهج البلاغه کیای سالا و ان لكل ماموم امام آری و ماموم د پر یو امام شته ایتاسو امام زیم اماده خصوصیاتی بیان کړی دي چې مودا خصوصیاتی بیا یای څه تاسو دوی ته نشوي رسیدای دی مقام ته تاسو نشئ رسیدای څنګه زکه مغاشه تاسو نشئ کوي واقعا چوکي تکات شته څنګه د مولا امیر المؤمنین په شان ته عبادت وکي چوکي تکات شته څنګه د مولا امیر المؤمنین په شان ته زهد وکي سخاوت وکي شجاعت وی جهاد وکي چوکي تکات شته دا روی زمین باندې پروردگار صرف علی خال کړي دغه مقام د پاره خو بیا سی ای څنګه امید بنه کیږي آئینونی امام عدد وکوي مولا څنګه ته مدد وکړو که صدالته بیا هغه نکته ذهن کې وي چې امام موت او مدد نه دی محتاج خدا جمله دی واجی نه چې مو طرف ته راشي ویل چې انسان ډیر ناز بردار دی کله ناز ولا خبرې وته کوي بیا د سیرتی کله ګاسته دسته خبرې کوي بیا نه د سیرتی پس هغه انسان منطق باندې انسان ذهنیت باندې خبر ودی واجی نه د غندوسی ہوتے دالتا وسنده ای سو تاسو ایمو زندگی اپنوالی کوشش وکوي اوس اولی پیغمبر زندگی نه ځان خبر کوم پیغمبر څنګه زندگی کړی دی پیغمبر زندگی خصوصیات څنګه وو د خپل زبان سره نه زبد کائنات او عظیم شخصیت سره روایتو کې دوی نامې راغلي دي یو د مولا حسن مجتبی علیه افضل الصلاة والسلام اللهم صل علی
و یو د مولا ابو عبدالله الحسین یعنی دغه دوو امامونو نه دا روایت ناقل دی. یو روایت کې دي چې مولا حسن خپل بابا نه پوښتنه وکړه، بل روایت کې دي چې مولا ابو عبدالله الحسین خپل پلار امیر المؤمنین پوښتنه وکړه اخبرني عن رسول الله. تفصیلی حدیث دې ټول نه بیانوم. بابا مو ته پیغمبر په باره کې خپل نیکه په باره کې لږ سره ته وایه. تفصیلی جواب یا مولا امیر المؤمنین آویر کړی دی په ګور دې چې دغه کلام مو ته وکسو چې مولا امیر المؤمنین مبارک زبان نه مولا حسن یا مولا حسین ته خو پیغمبر حوالی سر، یعنی اردروی معصوم دی، متکلمه معصوم، مخاطبه معصوم، موضوعی گفتگویا معصوم حوالی سر. پس دغه کوم گفتگو د موتو د پاره ډیره فایده رکوي، ډیره فایده رکوي. کچری موت وګړو خپل ژوندګي خولي کو دوی نقش قدم باندې روان شو نو دغه خپل ژوندګي کې شامل کو. دغه کوم حدیث دی چې مولا امیر المؤمنین خپل قدر منصفی ته بینوي. اخبرني عن مدخله خونی کې څنګه وو، المخرجه خونی نه بهار څنګه وو، ان مجلسه چې د څکینستو هغه ځای څنګه وو. مجلس کسدري مهمه خبره خونی په باره کې او ته ویلي دي تفصیل نه بینو چې خونی کې خپل وخت به درو حصو کې تقسیمولو، یعنی وقت منظم وو د سینو چې سوره ټیم چې ته ملو شي بس هغه بو نه وقت منظم و موت او تای لکه څنګه مولا امیر المؤمنین خپل اخیری وصیت کې مولا حسن مجتبی ته وصیت کوي چې و نظم امورکم تو خپل امور منظم کوئ آرچی تا خپل ٹیم او بسوی بیا تاسو کامیاب جوڑے گوئی. واقعا کامیاب معاشرہ آغا معاشرہ دے سی آغا آرچی ٹیم معلوم بھی کئی چو ٹیم نہ دے معلوم آغا کامیابی تا نشی رسید آئی دا نننا سوار لسا وکولا مخ کی موتوسو تا موتوسو امامونو خیلی دے دا خبر چا نازم برنامه ریزی ٹائم ٹیبل جوڑ کوئی زون دا پارا نو مولا امیر المؤمنین یې خونی ته څکله داخل شوی درو حصو کې به وخت تقسیمولو جزء لله یو وخت به خدای ته وبسلو. اوس د کوم پیغمبر دې خدای ته وخت ورکوي لګیا زمات وخت سوی بیا د خپل زنونه سره مقایسه کو کوم پیغمبر دې هغه پیغمبر دې چې هغه ته پروردگار خطاب کوي تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى در زیات عبادت ما کوا آغا پیغمبر خدای تا وقت ویر کوي یعنی ځان مستغنی نه بولی چې وشه زه خو ورسیدم ځان مستغنی نه بولی واقعا د دقیقی نکتی دی آغا عظیم پیغمبر ځان پروردگار لطف و کرام تا محتاج بولی او که زه ځان غنی وبلم ځان ته مو دکا ویر کړه واقعا ما سرشتا چې زه ځان مستغنی وبلم پروردگار عبادت نه چیرې سرشتا تا سره چیشتا ای چیرې سره نشتا ای چیرې سره نشتا پس مستغنی ځانونه ونه بلو د پیغمبر کردار د سموت ته आवाज رکوي چې بندگان خدا ز پروردگار دغه مقام تر ورسولم بیا ځان مستغنی نه بولم ای پروردگار ځان محتاج بولم یو وخت ما عبادت ور کړې دي جزء لله ام سلمہ بی بی ایس ایوش په باندې راپات شدم ای پیغمبر کور ولاده پیغمبر مخبل بستر کې نه ولیدو خو یې چې وی ګوشینه نیمه شپه دی اجاړه आवाज را تراغله لغوي ګوتا زو سی روان شوم شام یا څرونو زری سترو ملیدو پیغمبر سر سجده کیه خېده نیمه شپه باندې جړو کوي و څالور دعاوانی پروردگار نه غوړي څالور دعاوانی یعنی څومره بهترینی دعاوانی دي چې پیغمبر نیمه شپه باندې خدای نه غوړي څومره بهترینی دعاوانی دي موتا دا دعاوانی په ګور خدای نه وغوړو څونه غوړي پروردگار کوم نعمتونه درکړي دي غاره نو ما اخلي کسه متوجه مګوي چې انسان ته خدای ډیر څه دي واقعا څه اول چې ووم څه دي جوړ تر ورشي ای چې نو ووم څه د ارث وجود یا څه نعمتونه د پروردگار مو تر وکړل و دغه دوامه پروردگار طرف نه دي زغپل هیڅ حیثیت نه لرو کله زه دغه نقطې طرف ته متوجه شوم زه پروردگار وړو کې نعمت بیا ډیر غټ بولم خو که ځان دغه ارث مالک بولم بیا نه بیا زه پروردگار مو ته د چیرې کړی دي زه د تو تشپاوري ځل منځونه کوم رګړی دي چي دي
کسی یوې نکتې طرف ته انسان پکار دی متوجه شي چې د ما ارڅ الف نه اخلا یا پورې ما خپل هیڅ نشته که د عبادت ته طاقت پروردګار کړی دی که څه دی رب طرف نه توفیق څه نه وي زه یو قدم په بل نشم خو ستا پس پکار دی شکریه همغه ادا کوم چې خدایا اتا ډېره مهرباني اتا ډېره مهرباني ایوب علیه السلام باندې ډېر مصیبتونه راغلل اخري کې یوه مصیبت باندې هغه رب درګاه کې ای پروردګاره ډېر صبر مو وکړو زمن 12 زمن ښیي تقریبا یو 14 ځنو کې مختلف 12 زمن در راکړل ټوله درنه واخیستل بغونه لاړل میوې لاړې پروردګاره مو صبر وکړو اخري دغه مسئله نشم برداشت کوی پروردګاره صبر توفیق رکې نشته خطاب ته کېږي ایوب د نورو کې صبر تا وکړو که ما ته توفیق دیر کړو ډیر کریم پروردگار خوشنو دے پارا بلند صلوات تاریخ کې دی روایت کې دی خپل لاس خپل خلی باندې زور سره وویل چې دا هم څنګه خبره و پس پیغمبر چې خدای کوم نعمتونه در کړی دي هغه نه و ماخلی پس موتا په ګوته ورته زبان دغه دعا وی خدای د کوم نعمتونه د سره کړی دي دار نه و ماخلی ټولنا غټ نعمت څا خدای نور هیڅ نه دی رکړي بل فرض هیڅ نه دی رکړي غریبانی بیماری څه دا ټولو سره زرو برو یم خو صرف یوه نعمت باندې ګوته کېږدوه دغه حق د ادا کوای شم یانه لکه څنګه ابو هاشم جعفری ته امام هادي علیه السلام یایي چې کله رچی شکوې انداز سره غواړي شکایت وکړي شکایت یې نو کړی مولا غاګ ور باندې وکړو ابو هاشم رغلی غریبانی نه شکاو د کوم څه خدای دیر کړی دی دوی شکریا د کوم علماء ته سره کړی دی ایوی نکته باندې ابو هاشم ته خدای ایمو ولایت دیر کړی دی کدا ولایت د نوخلی دا ټوله دنیا دیر کی راضی او ته ګونه خدای کوم نعمتونه در کړی دي دار نو ماخلی واقعا دا ټوله دنیا یو طرف ته ای حسین مینا بل طرف ته دا ټوله دنیا یو طرف ته دا کوم حالات ته د کوم حالات کې ته نوستي د بل طرف ته دا حالات ازمات باندې موت نه پیږو قادر باندې نه پیږو موت چې دا څومره بهترین حالات تاسو چې دا حالات کې موت او رجا مشي خپل ارڅ مپری خلی دي دغه مجلس ته ناصر موت او رسو هغه عظیم ملائکه هغه خواهش کوي چې دسي مجلس ته روشي چې ته اهل بیت ذکر کیږي پس خدای کوم نعمتونه در کړی دي پیغمبر یې هغه نو ماخلی خدایا کومه ګناهان رنه نه دي شوی بیا توفیق راکړي چې هغه ګناهانو نه ځنونه وساتم ځان وساتم پیغمبر معصوم دی موت ته درس رکوي موتونه ډېرې داسې ګناهونه شوي دي چې هغه کله یاد کوه هغوی ګناه نسو سنا شکر دی دغه ګناه دا توفیق چا راکړی دی چې اوسه پورې هغه ګناهونه مو نه دي کړي خدای بیا یو نو غواړو خدای دغه توفیق انداسې جاری و ساری وساتي ایمال اسونه غو ګناهانو باندې لاند وساتي پیغمبر درته دغه درس ورکوي خدایا هغه ګناهونه چې هغه اوسه پورې مو نه دي شوي نه سرزدې ما کې دریمه خدایا دیکھنا پسې مه شرمنده ما کې پیغمبر دی قیمتی جمله دی قیمتی جمله مولا امیر المؤمنین ای پروردگار که محشر میدان کې تاسو هغه زی ته رجام کړم چې ته تو تخنه یا رجام وي موت وایو که هغه زوی ته لړو چې ته شمرا راغلی دی صبر ته یې چې زه حسین دښمن وم د طویل روغلی دالتا خدایا دیکھنا پسې ما شرمنده ما کې ما دنیا کې ما آخرات کې او څلورمه جمله چې ام سلمہ بی بی بیا پیغمبر نه تعجب عنوان کې پوښتنه کوي پیغمبر یې الہی لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا خدایا مخبل نفس ته لمحه برابر وخت پر پرې ماګ دی سو ام سلمہ بی بی چې موي قدم او आवाज پیغمبر ووریدو ساری سجدي نه اوچات کړم ته کو ام سلمہ بی بی څنګه په سیدلې په نیمش به باندې مو ارزو کړی رسول الله تو شاړو متوجه کړم خو یا رسول الله دا نورې دعا نه خپل ځکه د څلورمه دعا د ډیر عجیب وکړه آیا تا خپل نفس ته پته کېږي پیغمبر دوی څه ام سلمہ بی بی انداز ز خدای نه غواړم چې خدای مو خپل نفس په حواله ما کې آیا یونس اما ورور رسول نو معصوم نو ویلا مهید پر پروردگار عالم پرېخلو یم شیخ ټی ته لوړلو
پس جزء لله و پیغمبر یو وقت به خدای تا ویر کولو ما تا په ګور د خدای تا وخت ویر کو مولا حسن مجتبی اور ذات شهادت خدای ته څورا وخت ویر کولو ای څګل مولا حسن مجتبی وضو د پر پڅیده بدن به لړزیدو نشو تلای وضو ته چا په پختنه وکړه ابن رسول الله بدن د ویلی دره لړزیږي او د کو اخ شام محضر تروانیوم څاغه ټولو نه بلنده اخ شام محضر تروانیوم څاغه ټولو نه بلنده رنگ به متغیر شو بدن به لړزیدو جزء لله و جزء لاهله و خلخانی ته به وخت ور کولو و جزء لنفسه و دغه پیغمبر یو وخت به خپل ځان ته مخصوص کولو خونی کې دا شی او تفصیل نه بیانوم خونی نه بهار څنګه وو خونی نه بهار پیغمبر څنګه وو چې مو ته هغه شی ځان جوړولې کوشش وکړو نو بیا مولا امیر المؤمنین دوته یې پیغمبر دائم البشر وو ارمشاد پر چهره باندې تبسم وو مومن حوالی سره څه مومن هغه دی بشره فی وجهه حزنه فی قلبه چهره کې تبسم و غم زړه کې ساتي اغام اظهار چهره باندې نه کوي ویلی سے دا چهره نور د پاره ملکو د پاره دی ته مؤمن سره داسې انداز کې ملوشه چې تو ټنډ خلاص وي د پیغمبر انداز وو کان دائم البشر همیشه د پاره به ټنډ خلاص او تبسم به او چهره باندې حالان کې هغه پیغمبر وو چې دور اذیتونه او تملوشي دی خپل دی ای ما اوزی النبی مثل ما اوزی تو ما په شان ته بلیو پیغمبر اذیت نه دی شوی خو هغه اذیت اظهار چهره باندې نه کول سار وخت غم زده وینه چهره به حشاش و موت ہوتا ایس انداشی جوړېدلې کوشش وکوي اصحاب تبیا ویل اصحاب روزانه صدقه ور کوي یا رسول الله در درهم و دینار سره نشته پیغمبر دوی کلم د طویلی س درهم و دینار ور کوي التبسم فی وجه اخیک صدقه خپل مؤمن اورور سره خوشاله او خلاص ټنډه سره ملویدل دا صدقه ده دائم البشر وو پیغمبر سختگیر نه و نرم مزاج وو مزاج ډیر نرم انس ابن مالک یی سروجی میاشتې کې به پیغمبر مخام مسخوتان المسجد پر مسجد تتلو حالته به مسجد کې المنځ کولو بیا المنځ نه بعد بچو مسالو پختنه ونه کوله و به درولو جناق دی بچو افطار ته بوتللو څکله لیټ شوه انس مولا پیغمبر خادم وو اکومه ټیکاله دسترخوان سمو ته تیار کړي هغه باندې به مخبل کېنست ایوی روزی کې افطار نه بعد پیغمبر لیټ شول مودا تصور وکړو چې پیغمبر وشنه رسی اکم دسترخوان افطار مو ته تیار کړي هغه باندې مخبل خادمان کېنستو لږ سات بعد پیغمبر راغللو چا مسالو پختنی لپاره ودرولې تاوام ته یو دعوت نه ولور مو ته غاګ وکړو انس مو ته مو افطار راوړه مو عرض وکړو یا رسول الله مخدا تصور وکړو چې ته چی ته لوړ هغه افطار مو کړي دي روزه که سټول ورځ انسان روزه وساتي افطار باندې نن سبا غوندي کې سہولیات خوان او څنګه په ځای بیا بل سوي نه ایڅ پیغمبر د موت ایڅ انس خو خیر دی لګیو بر تر وړه زو بو سره افطار وکړو خونی نه بهار څنګه وو یعنی نرم مزاج وو سختگیر نه وو سختگیر نه وو ډیر زیات واقعات هغه طرف ته اشاره نکوم خونی نه بهار و موت ہوتا یورستا دی طرف ته اشاره کوم مجلس څنګه وو مجلس خصوصیات او تخییت پیغمبر مجلس کې څلور خاصیتونه وو دا خاصیتونه مو ته خپل جامع کې چیتا څکینو دوا کسون وی پنځوي لاس وی وسیسا پورته دا خصوصیات پیدا کو نه د پیغمبر ولا مجلس ته فمجلسه مجلس حلم وحیاء وصدق وامانه اے پیغمبر مجلس کی دا څلور خصوصیات وو اے حیا ولا مجلس وو حلم ولا مجلس وو صدقات ولا مجلس و امانات ولا مجلس اے پیغمبر مجلس کی غصه نه وی پیغمبر خپل غصه نه کول خلکو ته بیا ویل چې غصه بنه کوي ویل چې غصه یو د حالات چې شیطانی چې دی حالات کې ز انسان باندې خرخ تسلط حاصل وای شوم بیا موږ څه زړه غوړیا مغه طرف ته بتلای شوم چاهي خونی کی وی او خونی نه بهار
غصې والا محفل نه و غصې به ورکې نه وي یو کس راغلو پیغمبر محفل ته مسجد ته راغللو سائل و چې ونه وغوښتل یا رسول الله څه راته راکړه پیغمبر دی چې اوس رسره څه نشته لږ وروسته بیا به درته دیر کوم یی څه خپل آب دهن یعنی بهترمي وکړی پیغمبر بهترمي وکړه اصحاب سره جمع شول یا رسول الله دغه بهترمي وکړه مو ته پرېږده څه سزا ورته ویل پیغمبر د دې څه نه پرېږده ځان سره خونې ته بوتلو خونې کې څه غوښتل هغه یې ورته ویل کړل هر څه بیا د دې څه راځه مسجد ته اندوی ځان دپاره مو نه هلته معذرات وغواړه ویلې که ما نه د ځان دپاره معذرات نه وغوښتو کېدای شي که وروسته اوسه میلاو شي څه تکلیف درته ورسوي فمجلسه مجلس حلم و حیاء و صدق و امانت صداقات والا مجلس و امانات والا مجلس و اوس رسو موت چی اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد خدایا موت اهل بیت زندگی راکی مختصر غوندی که نگاه پیغمبر زندگی باندې مولا حسن زندگی باندې و زا غوړم څه دوی سره ملاو شم اوس ما ته څه کول پکار دي چا پوښتنه وکړه یا رسول الله کوم یو کس تا سره شبیه دی څه وکړو چې تا شبیه جوړ شو اتا شبیه جوړ شو اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد معنا انداده چې تاسو رنگ را باندې چړاو شي څه وکړو پیغمبر یې څو کسان یو روایت کې اته صفات خیلی دي بلکې و خیلی دي ټولو طرف ته اشاره نه کوم پیغمبر یې کچا کې دغه صفاتونه موجود دي هغه ما سره ټولو نه زیات شبیه دی و څوک چې پیغمبر سره شبیه شي هغه ټکانه هغه ځای هماغه دی چې کوم کې پیغمبر دی الا اخبرکم باشبهکم آیا زه تاسو ته خبر دیر کوم چې تاسو کې څوک ما سره زیات شباهت لري قالوا بلا یا رسول الله ها یا رسول الله ویا څوک تاسو سره زیات شباهت لري نو پیغمبر وته احسنکم اخلاقا تاسو کې ما سره ټولو نه زیات شبیه هغه انسان دی چې هغه اخلاق خدي احسنکم اخلاقا چوک خوش اخلاق دی دغه اخلاق دا یو داسې صفات چې پروردگار عالم پیغمبر اندغه خو اخلاق کو اتمام د پاره رستولې دی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق اندغه خو اخلاق په باره کې مولا امام محمد باقر علیه افضل الصلاة والسلام فرمایش کوي القول الحسن دا خرق اخلاق یا حسن الخلق یا غا پنځه اثرات یون میں رزق یسر المال یحبب الى الاهل ينسى في الاجل و يدخل الجنه یا يدخل الجنه خوش اخلاق کے انسان دغه پنځو انعامات سره متناعم کیږي پیغمبري موسرا شبیه دی او دغه پنځه انعامات او ته ملويږي دویم پیغمبر یې هغه کاس مو سره ټولو نه زیات شبیه دی علینکم کنفا چې هغه ډیر زیات لین دی نرم مزاج دی هغه مو سره شبیه دی کوم انسان څه سختگیر دی سخت هغه مو سره شباهت نه لري کوم څه نرم دی هغه مو سره شبیه دی وکسې مو تاسو ټول امامان څومره نرم وو څومره نرم وو مولا حسن مجتبی ته هغه شمیڅ رسی مدینی چلو کې یو خرق جوان کسی خیروغې سواری باندې سوار نه پیژندلو پوښتنه کوي چې دا جوان څوک دی جواب ته ملويږي دا حسن ابن علی ابن ابي طالب دی اللهم صل هغه خو شام نه راغلی و پروپاګانډې ذهن والے و راغلو مولا حسن مجتبی سواری مخ ته ودرېدو چې نن دنیا کې ټولو نه مان نگاه کې ټولو نه بدترین یا ټولو نه سخت انسان ما باندې تی کسې اخشمی خبرې دي چې څه په ژبې راتللو ته وی ویله مولا حسن مجتبی حلیم و بردبار و ټولې خبرې واورېدې چې څه ویله وای اورېدل ورته ګواه بس دی خبرې د تمامې شوې ورته ګواه ها وسې معلومیږي لکه مسافر وي د شهر کې خو ته ما مخکې نه لیدلې مسافر یې مسافر یم
مسافر دپاره خو ضروریات وي، خونی ضروریات، مثلا چې ته پته کېږي ټکالې، لباس وغیره. ما خونه وسیع دی. واقعا حسن مجتبی ته پروردگار علم آری و امام ته پروردگار ډیر دا ټوله دنیا یا مغوی واجی نه خلق دی نه غوسه دنیا بیا څه کمای وو نه خو ځان د پاره نه استعمالوله. دا بیل یو باز دې ځان د پاره ویلې نه استعمالوله. ویلې څه دنیا یا غوی نگاه کی څه حیثیت نه لرلو دي د پاره نه استعمالول، غریب ته به ورکوله. وگر نه غوسه څه کمای نه وو. ارسا خونی ته موسره لوړ تکلف یا نه کولو زړه سره وته ویل څارڅا چې کله دا خبري واورېدې یوه جمله دوی چې دینه مخکې ټولو نه زخت مو باندې توي وي تا بابا نن ټولو نه ګران مو باندې تشوي وي تا پلار. الله اعلم حيث يجعل الرسالت. خدای د بهتر پوهیږي چې امامت او رسالت چاته ورکړي. تاسو حقدار د امامت او رسالت یوئ. پس پیغمبر ما سره ټولو نه زیات نږدې چوک دی علیانکم کنفا چې هغه ډېر زیات لګین دی، ډېر زیات نرم دی، سخت وي هغه انسان ما سره شباهت نه لري. اوس کله پیغمبر شبیه نشوم دلته د چې اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. خدای ما ته دوی زندگی راکړي. ای دوی زندگی کې سختی نشته، دا نرم دی. زه په کار دی ځان نرم کوم که غواړم اهل بیت زندگی اپناو کوم. اندوی غوندې نرمی خونی کیا نرمی خونی نه بهاره نرمی. ابرکم بقرابته ما سره ټولو نه زیات شبیه هغه دی چې هغه خپلو اقرباو سره ښه وي. ما سره ټولو نه زیات شبیه هغه دی اشد حبا للذین آمنوا چې هغه مؤمنانو سره ټولو نه زیاته مینه لري. دا ما سره شبیه دی. اوس چې کله شبیه شوم یعنی اهل بیتو زندگی یو جلک ما باندې راغلو یا غوی ایوا جلوه ما باندې راغله. څه کله ما باندې هغوی رنګ راغلو زه رنګ اهل بیتو رنګ هماغه پروردګار رنګ دی. اهل بیت ولکم جلوه دی پروردگار جلوه دی. زه څه کله دوی رنګ سره رنگین شوم یعنی ما باندې پروردگار رنګ راغلو. پروردگار قرآن کې چې صبغت الله ومن احسن من الله صبغه، پروردگار رنگ نه بهترین رنگ بل نشته. زه څه کله خدای و رسول و امام رنگ سره رنگین شوم نو زه بیا جنت ته ځم، زه بیا جنتی جوړېږم، زه بیا استه دسته نه ځم. اندی وجنه مو ته ویلي دي چې ایمون نور سره ځنونه منور کوئی بیا جنت ته ځوي، ایمو رنگ سره ځنونه رنگین کوئی بیا به جنت ته ځوي. که ایمو رنگ نه ایمون نور نه وریاوي نه جنت نشته. جنت ایمون نور نه جوړ دی، جنت اهل بیت نور نه جوړ دی. اوس هغه نور صورت سما کې دی همغه حیثیت سره زه جنت ته ځم. صورت اهل بیت نور ما جذب کرے همغه حیثیت په مطابق بس مختصم که اهل بیت نور نه وریایم نه بیا به هغه تیارو ته ځم. زه خدای امان و نه غواړو. پس راغلو ما ته یا اهل بیت زندگی اپنولو دپاره. و چې کله زه راغلم دغه رنګ سره منور شوم بیا زه ځم اهل بیتو طرف ته. اندی وجنه پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کوي که غواړي جنت ته لاړ شي یا جنت کې ما سره هم رتبه شي نو بیا زه نه کارونه وکړه، زه نه کارونه وکړه. ربیع ابن کعب یو صحابی دی د پیغمبري و کوله خدمات کړی دی، یو اته کوله. ربیع ابن کعب رچی پیغمبر محضات پیغمبر ہوتے چې ربیع تو و کوله مو خدمات وکړو مونږ څه غوړي سات سره نه غوړي و غوړه. اوسوک سي پیغمبر سره چي نشته، دنیا یا پیغمبر سره دی آخرت پیغمبر سره دی. ځنه خوش قسمت دي سشتو هغوی ته داسې یوه ښکلي موقع پروردګار ورکړي خو ځنو ضایع کړي دي دغه موقع، ځنو ضایع کړي دي. هغوی ته دا موقع میلاو شوه هغوی دنیا ډیمانډ کړی دی. ځنه ځراک وو هغوی دنیا نه هغوی آخرت ډیمانډ کړی دی. مثلا ځنه یو کاسو طایف نه راغلی و، طایف نه راغلو طایف کې پیغمبر ته ولمستیا ورکړې وه. طایف سفر نه خبر یو پیغمبر یې په کاڼو وشتی و. پیغمبر زندگی کی یو یا طائف والا مسلمان نه دی شوی. طائف ته راغلو دغ کاس ولمستیا ورکړه. طائف نه یوه ورځ راغلو پیغمبر محضر ته ځان یې ونیو وپېژندل یا رسول الله زه پلانکی یم چې طائف ته راغلی ټولو د کاڼو ګذرونه کول ما نجات در کړی و. پیغمبر درته ډېر ښه روغ استقبال یې وکړو. ته کومونه څه غواړي وغواړه ساری ټیټ کړو لږ سوچ یې وکړو. ته یا رسول الله که
200 پسا میگی و یوی سرولی ولاوی سرو خوان پیغمبر افسوس نه سارو خورول سدی صرف دروشیونو کی 200 پسا میگی وخته مون بیا ایت هغه بنی اسرائیل غونډه کې هغه سپنساری غونډه کې حوصله ویلی ورکی نشتا ساغوی تکل پروردگار عالم وا مقاویر کړه س موسی ته خطاب کیږي موسی لوټ شي یوسف علیہ السلام کوم قبر دے کوم تابوت دی هغه اوچات کا فلسطین کې دافن کا مصر نه روړه موسی علیہ السلام عرض کوي پروردگار مو ته خو پته نشته چې ته دافن دی کسه پروردگار ډېرې کو ته خیا شو خو ځنه وخت پروردگار یو انسان ته یو چانس ور کوي او ته کوم موسی لوټ ش پلان کې سپنساری نه پختنو موسی رسی هغه خزي خونی دروازې ته دروازه ټکوي هغه ورځي چوکي موسی راغلیو څه کار ده یوسف علیہ السلام قبر پسې ساریو متد کو موسی احترام د خپل ځکه خو کایمو شرایط نه منی زته ته یوسف علیہ السلام قبر نه خایم پروردگار سره بیا را بیتا کوي پروردگار هغه د شرایط لګي ته کو موسی ته خو دې نه ور کوي سدي ور کوم وخیا تا شرایط سره ومنه شرایط ته کو تیارم شرایط ته کو موسی شرط مداد جنات کې به تو سره وم جنات کې وته سره وم دالتا ربيع ابن کعب ته پیغمبري ربيع وکول د مو خدمات کړي د مونږ څو غوړه ته کو یا رسول الله ای باش په مهلات رو کا سبب ودته وایم ته کو ټیک د صبر وش سبب سره غلو ته کو ربيع حاجات ته کو یا رسول الله حاجات مداد قیامت کې تو سره وځي کیو ته کو ربيع 14 ته ویلا 14 ته خیل دمر عظیم حاجات ته کو یا رسول الله خپل مټول شپه سوچ ونی وکړو ک دولت وغړو می وارث تماميږي ک اولاد وغړو می وارث مړکیږي ک شهرت وغړم ختميږي ک څو وغړم اغا ختميږي خدای یو د سه مقام ده صدا نه ختميږي پیغمبر دو ته څ ربيع افعل ذالک وعده مت سره کړی ده دا کورس کوم تب اندی مقام ته رسېږي خو فاینی بکثرت السجود تام سره مدد وک ډیر زیات سجدي کوا تام سره مدد وکړه ډیرو زیاتو سجدو سره پس سجده یو داسې حالات څه موت ته پروردگار نصیب کړي دي دا سجده ځانونه ول محروم نکو پیغمبر کا سجده کې جوړې دو مولا حسن مجتبی سجدو کې جوړې دو مولا حسین خو کربلا اخیری سجده مشهور ده اولیاء مکرمه سجده وکسا یعنی موت او معصوم صورت کس یغوی سجدو سره مینه ده مولا امیر المؤمنین خو مبارک ټنډه سجده کې زخمی شولا پس پکور دې سجدو نه دغه ټنډي محرومي ونه ګرځو دا یو عظیم سعادت ده کا غوړو قیامت ورځ اهل بیت سره مشهور شو په ګور دې دغه ټنډه سجدي سره بلا د کو رک دی کو ز ټنډه یا سجدي کی وزړه کیا اهل بیت مینوي وشداب یدغ انسان و مؤمن د پر معراج دی دی وجنی صلات معراج المؤمن المنز مؤمن د پر معراج دی دغه یو فرصت پروردگار موت ہوتا رګړې دی کاغور پیغمبر سره مشهور شو څو وکو پیغمبر دی ای آغا کاس مو سره جنت کې و ځای کې دی چې چا دنیا کې ما باندې ما آل باندې ډیر زیات صلوات ستولې دي چایات سے دنیا کی مو باندې ډیر زیات صلوات هغه قیامت کی واقعا کچیر انداد غړو اللهم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد خود څنګه ورسېګم دغه زندګی ته دغه مقدمات بکار دے تے کوم څنګه ورسېګم اهل صلوات باندې پاریدګار صلوات پس بکار دے ډیر زیات اهل بیت سره مربوط وم څنګه ورسېګم پیغمبر سره مشهور شوم پیغمبر د فرمایش کوي چوک سے مو اهل بیت سره واصل شول هغه بیا مو سره مشهور کیږي موتدان تا غړو اللهم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد خو واقعا اهل بیت زندگی خواندناک ډیره ده سخت ډیره ده یعنی انسان کا نفس کنټرول نوی نو بیا ډیره سختی ده کچیر نفس ته لګو ملو شو بیا خو ډیره خولي زندگی ډیره اسانه زندگی د اهل بیت اطهار علیه السلام پس څنګه ورسېګو اهل بیت ته څنګه زندگی خوش اخلاقی په ګور دی موت او زندگی کی وی بد کلامی نه وی موت
زندگی کې مو ته میډیا په کور څه بد کلمې نه پوکوي ویلې څه زده ځون ته دا دعا بل چو سره نشته اللهم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد دو نعرہ د بل چوک نه لګي دو صرف اهل بیت منون کی لګي پس اهل بیت منون کو میډیا په کور دی نور میډیا استعمال نه په کور دی فرق وکي کزا غوي سره ځون سام کوم بیا غوي مو منځ څه فرق دی فرق دا دی چې اهل بیت منون کې هم فرق دا دی چې غوي اهل بیت دخنو منون کې دي په کور دی فرق وی اندورا امام میډیا خروغ استعمال وی کغار ارسي په کور دی لکه څنګه مولا حسن اکشمی ته جواب نه ورکړو زه په کور دی جواب ورنکو زه اوس را ځون سام نه کوم اندیو اجنا اللهم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد چون که مسمى مناسب ندی دیو اجنا نور مزاحمان نند اغ عظیم پیغمبر و اغ عظیم امام شهادات و ریزه ده مولا امیر المومنین ایوا جمله ده نهج البلاغه کې سټولو نه غټ مصیبت آغا د پیغمبر اکرم دنیا نه تلل دی د پیغمبر جنازه باندې دا جمله لوستلې ده انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت احد یا رسول الله ایتو مارک سره هغه سلسله کاټ شو څنګه بل ایچو مارک سره هغه سلسله نه ده کاټ یعنی واهی والا سلسله ایتو مارک سره تو دنیا نه تللی سره ای واهی والا سلسله کاټ شو نند اولیاء مکرمه نند ورمنی قدرمنی ورمنی زهرای مرزیه یتیمه و ریزه ده